تاسو خو زه ګورم اسمبلی کې خپل علاقې دپاره بار بار اواز اوچتوئ او ستاسو علاقې کور میمنې انجینیر حمید حسین صاحب هغه پرفارمنس حوالې سره راته خبره وکړه چې هغه خپل علاقې دپاره څنګه کردار ادا کوي، څه ډیولپمنټل پروجیکټ یې راوړل که نه، خلک ترې مطمئن دي که نه، او دا کور مې کې چې کوم دا جګړې شروع دي دې کې په دې جګړو ختمولو کې په امن راوستو کې د هغه څنګه کردار ادا دی؟ ابراهیم جان ورور حمید حسین توري صاحب انجینیر صاحب چې کوم کردار دی که زه مخامخ هغې ته ګورم نو نن سبا خو د الفاظو جنگ دی او د میډیا جنگ هم دی، په هر لیول باندې جنگ اخته دی. زه به دا وایم چې کوم څه چې دی روان دی هغه یو ښه کردار دی او کردار نه علاوه علاقې دپاره خو اوسه پورې هغه د پی ټي آی حکومت سره اتحادي دی. زمونږ د اهل سنت نه هغې 23,000 ووټ اخیستی دی. هغه 23,000 ووټ کې د خلکو ګیله شته او زه به دا وایم معذرت سره چې ګیلې یې په ځای دی. هغې ته یو 10 کروڑ روپۍ میلاو شوي دي. هغه 10 کروڑ روپۍ ما سوچ په مطابق چې هغه ټول ټنډر چې کوم دی هغه په اپر کورم په لوور کورم اهل تشیع علاقو کې کېږي. د اهل سنت ما ته نه ښکاري چې هغې کې دې ټنډر ورکړي، ولې په کار خو دا وه چې دې د اول 10 کروڑ روپۍ دونه شی نه و، دغه په کار دی چې اول لاندې کورمه کې دې کړی وی، ولې چې دې 23,000 ووټ که دې سره نه وی په راچینار کې خدا ساجد نهار و. نو دې وجې نه زمونږ کوم اهل سنت والا ګیله کوي نو په ډیولپمنټل په هغه کې دې ګیله په ځای دی. مطلب دا چې خلک چې کوم دي د اهل سنت والا دا سیټسفاید نه دي. نو سیټسفاید به هله وي چې کله ته چې کوم فنډ راوړې هغه فنډ چې کوم دی هغه بیا ته صحیح تقسیم کې. په خپل وخت کې ما چې کوم وخت ما ته علیزی والا 167 ووټ را کړي، 166 غالبا سونه ما هغې ته اریګیشن ورکړی دی، ما هغې ته یو په ځای غالبا یو دی که 2 ټوبیل مې ورکړي دي. خپل وخت کې ما هغې دپاره ملمانه به رب تپوس کوي ما سره دې ځای کې دا اقلیت کې راځي لږ ډېر بیلټ ما هغې ته خپل سکیمونه ورکړي، په اریګیشن کې ټوبیل مې ورکړي دي. ما خپل چې کوم څه شی و ما باندې د هغې حق نه دی پاتې شوی. نو په کار دی داسې دم خپل کردار ادا کړي، حالانکې کیدای شي هغوی ونه مني، خو زه یو شی تا ته ښودلی شم چې دا پلانې په پلاني پنډ کې او دا دی ما دې ته ورکړي دي. ښه پیس راوستو کې امن راوستو کې د هغه کردار څنګه دی؟ ما خو درته وختي ویل چې کوم په ظاهره زه ګورم د کور مې دپاره ښه کردار ادا کوي، ټولې کور مې دپاره اوورال بلا تفریق ټولو دپاره خبره کوي که صرف یوې فرقې دپاره خبره کوي؟ د کور مې دپاره خبره کوي. هغې فرقوریت نه ځان داسې فی الحال غړی او د حق وینا کله کله کوي او چې کله ډېر ضرورت یې ونیمځي کې بیا بس زه وایم چې ښه دی او که دې په ځای باندې زه وایي کیدای شي ما دا داسې کردار نه ویم لوبولی. زه دې ځای کې هغه اپریشیټ کوم. تاسو خپل منځ کې ملاقات کیږي که نه؟ ځکه چې تاسو پارټۍ خو بدله ده، تاسو جمعیت سره تعلق ساتئ او هغه وحدت المسلمین سره تعلق ساتي، کله کله میټینګ کیږي که نه؟ مونږ یو بل باندې کله کله داسې ټکونه سره وکړو. ټکونه مطلب دا یو ځل داسې و چې ما مونځ کولو کفوفون باندې لګیم، یو بل باندې میزایل کله کله ویلی طریقې سره داسې نه. نو ما ته چې په خیر سني زه ورته وښیم په سبا چې کله بیا راغلو ما ورته چې په خیر چې یو سني سره ستړی مشق کوې، هغه چې زه منګل یم. نو دا الفاظ یې وکړو او ښه کردار لوبوي. زه به دا خبره کوم په دې ځای کې کوشش کوي، خو بیا هم هغه خپل قوم دی نو دومره اونچ نیچ 19-20 خو به راځي که نه.